په دې رکوع کې حضرت سیدنا هود علیه السلام واقعا ذکر کیږي. د خپل قوم مخې ته د توحید پیغام کېښودو چې دا قوم د ډېر زیات نعمتونو هم ظاهري باطني او جسمانی مالی په هر اعتبار سره الله سبحانه وتعالی دوی ته ډېر څه ورکړی. نو چې کله هغه دوی هغه نعمتونه عروج ته ورسېدل، هغه جسمانی قد و قامت، قوت او طاقت، شان و شوکت او باغات او هر قسمه مال و دولت، نو بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې فاما عاد فاستكبروا في الارض فاستكبروا وقالوا من اشد منا قوه. تکبر وکړو، کبر او لیو وکړه او وی چې موږ نه زیات طاقت ولا څوک کېدی شي. دا د شیطان یو مهنت په انسان باندې وشي چې ډېر زر تکبر کې مبتلا کی او انسان اول نیک عمل ته پرېږدي نه، او چې کله عمل وکړي نو بیا ریاکارۍ کې مبتلا کی او بیا انسان د مال، د علم، د دولت د هغې په کبر کې، د هغې په تکبر کې، د هغې په لویۍ کې مبتلا کی او انسان هلاک کوي. نو لهذا دوی ته هم الله رب العزت چې کله دا نعمتونه ورکړل نو دوی په تکبر کې مبتلا شو. هود علیه السلام ته وایي چې ستا په وینا باندې موږ خپل معبودان نه پرېږدو، او دویم دا چې موږ ستا په خبره باندې یقین نه کوو، او دریم دا چې تا موږ ته څه دلیل نه دروړي چې موږ هغه ومنو، حالانکې معجزات هر څه موجود وو. او څلورم دا چې زموږ خدایانو پسې بد رد وې، هغه معبودان زموږ چې کوم معبودان دي هغوی ته د نقصان رسولې، ته ګډوډ کړي، نعوذ بالله. نو اوس په دې ځای کې مخکې آیت مبارکه کې حضرت هود علیه السلام ورته وفرمایل چې د الله جل شانه ذات ګواه دی زما او ستاسو په منځ کې، زه ستاسو د شرک نه د براءت اعلان کوم. او اوس مزید د حضرت هود علیه السلام د قول مبارک الله جل شانه ذکر کوي چې زما قومه د الله نه سوا، د الله تبارک وتعالى د ذات نه سوا چې څومره تاسو سره افرادي قوت وي، طاقت وي، زما خلاف استعمال کوي، سازش جوړ کوي، زما مقابله وکړي، ما ته مهلت بالکل مه راکوه چې څه تاسو نه کېدی شي او څه کولی شي تاسو وکړي. ولې دا دومره لوی پوره قوم ته یو فرد واحد لګیا دی چلنج ورکوي. د دې وجه سره هود علیه السلام ذکر کوي چې ما د خپل رب په ذات باندې توکل کړی ده چې هغه زما هم رب دی، ستاسو هم رب دی، ما په هغه باندې توکل کړی او نشته د هیڅ یو زنده سري مخلوق په دې ځمکه باندې مګر دا چې الله رب العالمین دغه په قبضه قدرت کې دی او دغه د تندید د وختونو نیولې دی، یعنی د الله رب العالمین مکمل په قابو کې دی، دغه په قبضه قدرت کې دی. او زما رب هغه په نیغه لاره، زما رب چې کومه لاره ده هغه نیغه لاره ده. او بیا که چېرې تاسو مخ اړوئ د ما د توحید دعوت نه، نو ما خپل پیغام تاسو ته ورسو، او که چېرې تاسو بیا هم مخ اړوئ نو الله رب العالمین بس تاسو په ځای باندې بل قوم داسې را پیدا کړي چې تاسو به هغې ته هېڅ قسمه ضرر نشي رسولی. زما رب په هر څیز باندې چې دی هغه نګران دی. من دونه فکیدوني، د هغه نه سوا پس تدبیر وکړئ تاسو زما خلاف جمیعا ټول. ثم لا تنظرون، بیا ما ته مهلت مه راکوئ. انی توکلت، بېشکه ما خو توکل وکړو علی الله په الله جل شانه باندې، ربي وربکم، چې زما رب دی او ستاسو هم رب دی. ما من دابة، نشته څه سادار پس مکه تلونکي، الا هو آخذ، مگر هغه دی نیونکي دی بناصیتها، د تندي د هغه. ان ربي، بېشکه زما رب على صراط مستقیم، په نیغه لاره باندې دی. فان تولوا، پس که تاسو مخ واړو، فقد ابلغتکم، نو ما رسولی دی تاسو ته ما هغه پیغام ارسلت به چې زه رالېږلی شوی یم په هغې باندې الیکم تاسو ته. ویستخلف ربي، او ستاسو به جانشین کړي زما رب قوما غیرکم، یو بل قوم تاسو نه علاوه. ولا تضرونه شیئا، او تاسو به نقصان ونه رسولی شي هغه ته هېڅ. ان ربي، بېشکه زما رب على كل شيء حفیظ، په هر څیز باندې نګران دی. من دونه فکیدوني، د الله تبارک وتعالی د ذات نه سوا چې څومره ستاسو وس کېږي زما خلاف څه کولی شي وکړئ. هود علیه السلام خپل قوم ته جواب ورکړ، ما ته مهلت مه راکوئ. او فرد واحد یو قوم ته دونه لویه خبره په کوم بنیاد باندې کوي؟ انی توکلت علی الله، په الله تبارک وتعالی باندې توکل کړی دی. انبیاء کرام یو فرد وي خو پوره قوم د هدایت دپاره هغه اواز اوچتوي او د هغه فرد واحد شاته د الله رب کائنات مدد او نصرت وي. ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا، ابراهیم علیه السلام فرد واحد د نمرود په دربار کې ودرېږي،
د توحید دعوت ورکوي، د شرک باندې رد کوي، فرد واحد دی. او قرآن کریم وایي ان ابراهیم کان امه، دا پوره امت. دغه شانتي د الله رب العالمین دا یو قانون دی چې کوم الله والا خلق وي، الله دین طرف ته رابلونکي خلق وي، د هغوی په ژوند باندې چې کله موږ نظر واچو نو یو فرد واحد وي، دومره دیني خدمات یې کړي وي، دومره تصانیف، دین تالیفات، کتابونه، وعظ او نصیحت، او دومره دیني خدمات، هزارو لاکھو زرګونو لکونو خلکو د اصلاح او هدایت طرف ته، دین طرف ته، ایمان طرف ته د هغوی راوستل او د خلکو هدایت ذریعه ګرځېدل. نو واقعي د قرآن کریم آیت د انسان سمجھ ته راشي ان ابراهیم کان امه، ابراهیم علیه السلام یو امت وځان پوره ځان یو امت. نو دغه شانتي د انبیاء کرامو تاریخ نه والا، د صحابه کرامو تاریخ نه والا، د اولیاء کرامو چې څومره تاریخ مونږ ګورو د اسلافو، نو هر یو فرد چې کوم الله والا خلق دی، د الله دین طرف ته بلونکي خلق دی، صلحا دی، علما دی، فقها دی، محدثین دی، مفسرین دی، نیکان خلق دی، د الله رب العالمین په حکم باندې د ټول په دنیا ته راځي، قیامت پورې د دین حفاظت وکړي، دا سلسله به چلیږي. او زموږ او ستاسو به دغه صلحاو سره، دغه نیکانو سره به عقیدت او محبت وي. ځکه اوس نن سبا چې موږ او تاسو ګورو چې کومې فتنې اوچتې شوې دي، او هغه فتنه پرور خلک د خپل ذات نه سوا نور ټولو باندې بدګماني کوي او غلط نظر باندې ټولو ته ګوري. حالانکه دغه اولیاء، صلحا، نیکان خلک په مقدس مکه پاتې نشي، الله رب العالمین د کائنات د نظام به ختم. څنګه چې اوس جاهلان پیدا کېږي په میډیا باندې کېني، ځان نه سوا ټولو ته چې دی بدرت وي. حالانکه حضرت صالح علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام دعا کوي، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك. یا الله خپل رحمت سره ما د صالحانو خلکو په منځ کې داخل کړه. نو معلومه شوه چې د حضرت سلیمان علیه السلام چې دا دعا کوي چې ما نیکانو خلکو کې داخل کړه، موږ به تاسو هم دا دعا کوو. که زه د ځان نه یو سړی د ځان نه فرعون جوړ کړي او ټولو اولیاء کرامو باندې تنقیدونه کوي او رد کوي، ټولو ته بد رد وایي، ځان نه سوا یو هم چې په دنیا کې نه برداشت کوي، ټول پسې بد رد وایي، نو هغه صلحا څوک مني؟ وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين دي بس ترجمه کوي. نو لہذا الله رب الکائنات د انبیاء کرامو نه داسې کار واغوښتو څرنګه حضرت هود علیه السلام فرد واحد د ټول قوم ته چیلنج کوي او په دې بنیاد باندې کوي اني توکلت علی الله ربي وربکم، ما په خپل رب باندې توکل کړی ده او تاسو ټول قوم زما چې دی د الله نه سوا چې څومره تاسو طاقت او قوت زما خلاف استعمال کوي، ما ته مهلت مه راکوئ. او که تاسو نافرماني وکړه، مخ هم واړولو، الله رب العالمین به بل داسې قوم پیدا کړي چې هغه به د الله تبارک وتعالی فرمانبردار وي او تاسو به هغوی ته هېڅ قسمه ضرر او نقصان نشي رسولی. زما رب چې دی په هر څیز باندې نگهبان او نگران دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.